د بچی په مال کې یا تنخواه کې د پلار حق لازم دی که نه دی؟ مسله دا ده چې کله پلار کمزوري وي او غریب وي او د مزدورۍ وسې نه رسي نو په بچو باندې لازم دي چې د خپل پلار له به دومره مزدوري، دومره پیسې، دومره تنخواه ورکوي چې د پلار ګزارې وشي. دغه حکم نه مور هم دی چې پلار کمزوري مزدوري نشي کولی، مور به اټومیټک کمزوري وي، غریبه به وي. او که چېرته کې پلار مالدار دی، وسعت لري، مزدوري کولی شي یا ورته تنخواه راځي، بیا د بچي په مال کې د پلار څه حق ضروري او لازم نشته. ځکه بیا پکار دا دی چې سړی د خپلو بچو او د ښځې خیال وساتي. دغه رنګې د مور حق هم په بیا لازم نه دی، دا حق چې مطلب هغې له تنخواه ورکړي، پیسې وله ورکړي. ځکه پلار چې دی ځوان دی یا مزدوري کولی شي نو د مور خرچه هغه ستا په پلار باندې ده، ځکه چې دا یې خاوند دی. فلهذا مور او پلار چې غریبانان وي لازم دی چې خپل بچي به هغې سره تعاون کوي. او چې کله مور او پلار مالدار وي، وسې وي، بیا بچي تنګول نه دي پکار، بچي پرېښودل پکار دي چې د خپلو زامنو، د خپلې ښځې او د خپل کور حفاظت وکړي او د هغې ضروریات پوره کړي. بعضې مور او پلار ظلم کوي، هغه که وسې ښوي بیا هم د بچو نه په زوره باندې اخلي او هغې شرموي، اگر که د هغې په ښځو بچو باندې سخته تېرېږي، داسې هم نه ده پکار. او بعضې بچي ظلم کوي، پلار یې کمزوري، خپلو ښځو بچو دپاره تکړه وي، هغې دپاره ډېر څه ورکوي، د مور او پلار خیال نه ساتي. اعتدال په دې کې پکار دی.